کله چې نبی صلی الله علیه وسلم زخمیو فاطمه رضی الله عنها وې دومره سنو چې ما د نبی صلی الله علیه وسلم د زخم وینه په ودرولې پاڼې د کجورو هغه مې وسوځولې چې کله هغه رشولې هغه مې راواغستو د نبی صلی الله علیه وسلم زخم کې مې ورواچوله. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله زخمی شو نو شیطان یو आवाज وکړو په دغه مقام باندې چې الا ان محمدن قد مات، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې شو وفات شو. شیطان یو आवाज وکړو. صحابه کرام دا ټول ګډ وډ شول. صحابه کرام یو طرف تلاړ، سبل طرف تلاړ، سبل اړخ تلاړ. کله چې صحابه ګډ وډ شول نو بیا نبی صلی الله علیه وسلم یوازې پاتې شو او څو ملګري ورسره هغه ځای کې پاتې شو. نو نبی صلی الله علیه وسلم आवाज وکړو حلموا الی انا حی، ملګرو چرته روان یې، زه ژوندی یم. کله چې نبی صلی الله علیه وسلم دا ویلا چې ملګرو زه خو بل لرې نه یم، زه خو مړ نه یم، زه ژوندی یم، چرته روان یې؟ صحابه کرام واپس رال نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته. او واقعه ما مخکې بیان کړې و، تفصیلی واقعه مې بیان کړې وه. او دا آیات نزول په دغه وخت کې شوی چې کله شیطان आवाज وکړو چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوی دی. او دویم دا آیات په هغه ځای کې دا آیات حضرت عمر رضی الله حضرت ابوبکر تجدید کړو د دې آیات. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله وفات شو ابوبکر رضی الله عنه دا آیات لوستلو. عثمان رضی الله تعالی عنہ ډیر خفناستو، ډیر غمجنو. ابو عمر رضی الله تعالی عنہ روایت کې راځي اخذ عمر سیفه، عمر رضی الله عنہ خپل تور راغسته وا ویل من قال ان محمدا مات ضربت عنقه، وکچا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی سر به قلم کم. ځکه چې کله یو د دنیا نه یو محبوب ترین انسان زی خلق ډیر خفوي او دا هغه مرګ هغه نشي برداشت کوله. ابوبکر رضی الله عنه یو ځای لتل دی صلح مقام ورته ویل کیږي، آلته ابوبکر رضی الله عنه تلو. ابوبکر رضی الله عنه د صلح د مقام نه سحر وختي راورسېدو، ورته ویل شو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوی. ابوبکر د خپل لور کور ته یعنی عائشه رضی الله عنها خو د نبی صلی الله علیه وسلم بیبي وا او د ابوبکر رضی الله عنه لور وا، ډایرک لاړ او نبی صلی الله علیه وسلم د عائشه رضی الله عنها په کور کې سا ور کړی وا. حضرت عائشه وی بین النهر و سحری، د رسول الله صلی الله علیه وسلم سا روح زما د زنګون او زما د سینې په میاس کې د نبی صلی الله علیه وسلم نه سا او روح قبض کړی شو. وی نبی صلی الله علیه وسلم زما په بطن باندې سر کې خودو زما په غیږ کې، او دغه وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم سا ور کړی و. حضرت ابوبکر چې کله رااله حدیث پاک کې راځي ورفع ردا علی وجهی، نبی صلی الله علیه وسلم مخ پټو صادر تلره کو فاکب علیه، فنبی صلی الله علیه وسلم باندې راخته شو او نبی صلی الله علیه وسلم تندې خپل کو. دې کې یو مسله معلومیږي. مسله دا ده چې یو سړی د مړی مخ کولول کولی شي، ځکه که خولول جایز نه وي نو ابوبکر رضی الله عنه به د نبی صلی الله علیه وسلم مخ
نخ کولوله راخته شو تندې ور لخل کو بیا ویلا نبی صلی الله علیه بیا ابو بکر رضی الله عنه لن یجمع الله علیک موتتین اما الموتة الاولى فقد ذقتها ثم جمع الناس ورته ویل د الله پیغمبره نه د چې مکړی الله پتا باندې دو مرګونه بس دا یو مرګو تا باندې راغلو او تا وسکو دا خبره هغه ځای کې وکړه واپس مجمع عام د صحابه ته راووتو کله چې مجمع عام د صحابه ته ابوبکر رضی الله عنه راووته دو چې وی قتل عمر رضی الله عنه تور نیولې دا صحابه به انتهایی غمجن ناس دي سو جاړي سو کوئی چې نه مړ داد الله خالت له دی بس فرموله مشکلات باندې خلقو ابوبکر رضی الله عنه رااله عمر رضی الله عنه ته وی کینا تور کېدا تور چې کې خدلا حضرت ابوبکر رضی الله عنه خطبه ویل پس د حمد او ثنا د الله نه ویل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا دا آیات ولستو او بیا ابوبکر رضی الله عنه ویل من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات سوچ عبادت د محمد رسول الله کوي نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه تله دی وفات شوی ومن كان يعبد رب محمد فإن رب محمد حي لا يموت او سوچ د محمد رسول الله د رب عبادت کوي هغه ژوند دی پاغه باندې مرګ ناراضي عمر رضی الله عنه وی کله چې ما د آیات واوریدل زما د ذهن نه دا مکمل دا خبره وته وا چې په پیغمبر به مرګ راځي وای ما ویل کدا آیات وس نازل شو یعنی ډیر د غم د وجنا نو اجماع د علماو په وفات د نبی صلی الله علیه وسلم باندې دا چې نبی صلی الله علیه وسلم وفات شوه دی نبی صلی الله علیه وسلم د فیر فورز وفات شوه وو او خلافی په دفن کړي چې د نه پورس باندې دفن شوه دی او د شروع پښپ باندې په یو روایت کې راځي چې د نه په ورځ باندې او بل روایت کې راځي چې د شروع په شپه باندې دا تاخير په دفن کې ولې راغله دی وفات شوه دی پیر پورس دی نه او شروع شپه میاش کې دوه ورځې دي دا دومره تاخير ولې د نبی صلی الله علیه وسلم په دفن کې رااله داغه یو سو وجوي هغه وجه واوري یو دا اول خود صحابه کرامو اتفاق نراتلو په مرګ د نبی صلی الله علیه وسلم باندې چا ویل مړ دی چا ویل نه دی مړ چا ویل وفات شوه دی چا ویل نه دی وفات شوه اول خو اختلاف دی او کله چې ابوبکر رضی الله عنه راوته خبره وکړه صحابه وسو ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شوه دویمه وجه داوا تعین د مکان نراتلو چا ویل چې په مسجد کې خخو چا ویل چې په بقیع العرقد کې دفن کو ابوبکر رضی الله عنه ورته ویل ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دي چې کوم ځای کې زه وفات شوم په هغه ځای کې مې خخ کړي هغه مسلم حل شو د عائشہ رضی الله عنها په ځای کې دفن شو دریم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی صلی الله علیه وسلم په دفن کې تاخير راغله دی هغه وجه دا و کله چې د مسلمانانو یو امیر د دنیا نه لاړ شي ورپسې د هغه لپاره نائب پکار دی چا ویل چې څوک امیر مقرر کو نو په دې باندې د خلکو ډیر زیاتو صحابه په دې باندې ډیر باس او شور شوه چا ویل امیر څوک مقرر کو د بنی ساعده کې خلق ناستو هغه ډیر انصار هغه ویلا منا امیر ومنهم امیر امیر به زمنګ نه انصار ویل الته صحابه خو دو قسم خلق وګڼه مهاجرین او انصار ویل چې نه امیر به زمنګ نه وي قریش ویل چې امیر به د مهاجرو نه وي دې میانس کې د خلکو په مابین کې درې ډلې شوې ابوبکر عمر ابو عبیده رضی الله عنه
ابو عبیده ابن جراح دی بنو سعاده ته لاړ او هلته چې کله ورلل یو دوه کسان ولا مخې ته رال ورته ویل چرته ځئ دې صحابه ورته ویل ابوبکر عمر ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنهم چې موږ ځو هغه انصارو خواته هغه ډېر بد حال دی حالات یې ډېر ښه نه دي موږ ورځو چې خبره ورسره وکړو هغه سړی هغه ورته وایي هغې خواله مه ځئ هغې ډېر بې انتهایي په بد حال کې دي ستاسو ما ته پته ستاسو خبره نه مني عمر فاروق رضی الله عنه ویل ځئ چې ورشو خبرې اترې به ورسره وکړو که ویې منله خو ټیک ده که نه عمر رضی الله عنه چې کله بنو ساعده خواله ورلی انصار ناستو هغه ورته ویله ګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی وو چې الامیر من قریش چې امیر به زمانه پس بچا کې وي په قریشو کې به وي ابوبکر صدیق ویل انصارو دلته دوه قریشین ناستی یو قریشی عمر رضی الله عنه دی او دویم ابو عبیده ابن جراح دی د دواړو کې چې کم یو سره تاسو بیعت وکړو او د هغې سره بیعت وکړئ نو چې کله تاسو د هغې سره بیعت وکړو نو بس څه چل به وشي بس هغه به ستاسو امیر شي عمر فاروق رضی الله عنه چې دا خبره واورېدو ډایرکټ پاڅېدو او بیعت یې د ابوبکر رضی الله عنه سره په بنو ساعده کې وکړو بیا چې کله د ابوبکر رضی الله عنه سره بیعت وکړل ابو عبیده ابن جراح رضی الله عنهم را پاسې د ابوبکر رضی الله ټول انصار او مهاجرین حتی کې ټول صحابه راغله او په ابوبکر رضی الله عنه باندې فیصله وکړه چې دا به زمونږ امیر وي نو د دې خلافت کې اختلاف د وجې نه د نبی صلی الله علیه وسلم دفن کې تاخیر راغلی او په انبیاو باندې مرګ راځي انبیا دا وفات شوي دي لکه بعضې خلک د عمر رضی الله عنه دا قول ذکر کوي چې عمر رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم مرګ نه منلو وګوره که رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګ نشته نه دی راغلی خو لیکن عمر رضی الله عنه د خپل قول نه رجوع کړی ده او په دې رجوع باندې د عمر رضی الله عنه باندې جواهر العرفیه فی مسائل الاختلافیه د شیخ سلطان غنی عارف شهید رحمه الله کتاب دی هغه په صفحه 80 81 82 83 84 85 86 87 باندې اوږد تفصیل کړی دی په دې صفحو باندې نو د دې معلومیږي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وفات شوی دی کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو د نبی صلی الله علیه وسلم صفیه رضی الله عنها د یو مرثیه کړې وه په وفات د نبی صلی الله علیه وسلم اشعار ویلی ویلی والا یا رسول الله كنت رجاءنا الا یا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافیا خبردار د الله رسوله مونږ کې زید امید وي وكنت بنا برا ولم تك جافیا او ته په مونږ کې نیکی کوونکې تا ظلم نه کو د الله پیغمبران الا یا رسول الله كنت رجاءنا وكنت بنا برا ولم تك جافیا وكنت رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك اليوم من كان باكيا اے د الله پیغمبرات خوې په من کې ارد رحم والا ہدایت والا وی معلم وی استاد وی يبكي عليك اليوم من كان باكيا ودي جاړي پتا باندې نن رسوک چې جوړیدون کې وی وكنت رحيما هاديا ومعلما يبكي عليك اليوم من كان باكيا لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكنما أخشى من الهرجاتيا زمادي قسمي پاغزاد باندي زپ نبی صلی الله علیه وسلم په تلو باندې د دنیا نه په دې باندې نه جاړما لیکن زیریګما په دې خبر باندې چې د نبی صلی الله علیه وسلم نه پس با د صحابه کرامو په میانس کې جنگونه براشي
لعمرك ما ابكي النبي لفقده ولكنما اخشى من الهرج آتيا كأن على قلبي لذكر محمد وما خفت من بعد النبي المكاويا کوئی دا چې زما پسړه باندې د وجه د یادولو د نبی صلی الله علیه وسلم یعنی چې کله نبی صلی الله علیه وسلم یاد کما نو زیریګما د دې خبرنا رستو د نبی صلی الله علیه وسلم نه د داغونو د دې یعنی چې صحابه په میانس کې با اختلافات پیدا شي کأن علی قلبی لذکر محمد وما خفت من بعد النبي المكاويا وفاطم صلى الله رب محمد على جدس امسا بيسرب ساويا زجدا کوما الله دی رحمت راولېږي چې رب د محمد صلی الله علیه وسلم دی په هغه داغه په قبر باندې چې ما خامې کو د یسرب په مقام کې ودرېدونکی و وفاطم صلی الله رب محمد على جدس امسا بيسرب ساويا بدل رسول الله امي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا ز قربانوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نخپل مور او زما ماسی زما ترور دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم نا قربانوم او قربان دي شي زما پلار زما ترنا زما خپلوان او زما نفس او زما مال دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم نه قربان شي بدل رسول الله امي وخالتي وعمي وآبائي ونفسي وماليا صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومتصلي بالعود ابلج صافيا صدقت رشتیا دی ویلی دی او تا د الله طرف نه چې کوم پیغامات را لګلیو هغه تا پر اختیار سره بیان کړیو او ته چې کله وفات شې نو ستا ملا تیر بالکل روغ جوړو او ته ډیر خیستا او صافین ډیر پاک وي صدقت وبلغت الرسالة صادقا ومتصلي بالعود ابلج صافيا بیاوی پلو ان رب الناس ابقى نبینا سعدنا یا سعدنا ولكن امره كان ماضيا فلو ان رب الناس کچره رب د خلقو من تخپل پیغمبر باقی پریخه وې دا بزمن د فار ډیرا نیک بختی وا خو لیکن کار د الله تیریدون کې دی یعنی الله دا هغه د مرګ په سره کړي وا نو هغه نه پاتې کېدو فلو ان رب الناس ابقى نبينا سعدنا ولكن امره كان ماضيا بیا ویل عليك من الله السلام تحية وادخلت جنات من العدن راضيا اے نبی صلی الله علیه وسلم پتا باندې سلام د الله د طرف نبی او پیشکشي او داخل شي جنتونو ته د همیشوالی چې ته خوشاله پاږي کې عليك من الله السلام تحية وادخلت جنات من العدن راضيا ارى حسنا اتمته وتركته يبكي ويدعو جده اليوم ناعيا زوینا ما حسن او حسین لرا چې تا یتیمانان پر خستل او تا پر خدل او دا واشمان جاړي ويدعو جده اليوم ناعيا او خبر ورکون کی دی د خپل نیکه په وفات باندې خلکو ته وی چې زمونږ نیکه وفات شو دا مرثیه حضرت صفیہ رضی الله عنها د نبی صلی الله علیه وسلم په وفات باندې کړو نو دی آیات کې او بل خبرم دی خبره ته اشاره ده چې ګورا د چا په مرګ باندې دین ختمېدل ناراضي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات شو لیکن دین بیان دن کې خلق صحابه پیدا شول دا سی یو نیک انسان وفات شي ټیک د داغه آغا برکات آغا کارونه آغا کم شي خو لیکن چې کلم یو نیک انسان وفات شي دا غد وجنه دین کار ته نقصان نه رسیږي هغه دین کار نور خلقو کی وما محمد او نه محمد صلی الله علیه وسلم الا رسول مگر پیغمبر دے مگر استاد دے قد خلت من قبله الرسل
یقینا تلی دی مخکې د دې نه پیغمبران کور قد خلت ویل ټیک ده کنه قد خلت تلی دی دسې ونه ویل چې مړه شوي دي ځکه که ویلی وی چې مړه شوي دي خلکو به اعتراض کو چې عیسی علیه السلام خو بر دی نو بیا خو عیسی علیه السلام وفات شوی دی بر خو نه دی الله وی مخکې تلی دي د نه مخکې پیغمبران یا وفات شوی دي یا الله اسمان ته اوچت کړي دي افئن مات او قتل انقلبتم افئن مات کچره دا مړ شو او افئن مات کچره وفات شو او قتل انقلبتم یا وجلو دلرا ایتا سباوړی علی عقابکم په پوندو تاسو باندې ومن ينقلب سوک چې واوړو علی عقبی په خپل پوندو باندې فلن يضر الله شيئا چر zarar رسي الله تس شي وسيجزي الله الشاكرين زرد چې بدل ورکي الله نیکانو لرا وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله لسم قانون ذکر کئ وما كان لنفس ندی مناسب یو نفس لرا ان تموت چې مړشي مگر په حکم د الله باندې کتاب مؤجلا اے تموتو بکتاب مؤجلا دا چې مړی نو دا پنیټه باندې مړکیږي ومن یرید ثواب الدنیا الله وی سوچ غواړي بدله د دنیا نوتیه منها من باور کو هغه ته د هغه نه کچا دنیا غختله دنیا باور لور کو کچا مال غنیمت غختو مال غنیمت باور کو ومن یرید ثواب الاخرت یو سوچ غواړي ثواب د اخرت نوتیه منها من باور کو هغه له د هغه نه وسنجزي الشاکرین او زرد چې من بدل ورکو موحدین لرا شکر گزار لرا وکای من نبینا تشجیب تبلیغ او جهاد ذکر کوي وکای من نبینا او ډیر د پیغمبرانو نه قاتل معه جنگ کړو دا غي سره ربیون الله والا کثیر ډیر ډلې ډلې خلق د پیغمبرانو په ملګرتیا کې د خلکو سره جګړه کړو پما وهنوا لما اصابهم دوی سستی نو کړي پاغس کې چر سیدلیو د تفلارد الله کې جهاد نو پرخه حب الدنیا نو راغستی منی د دنیا نو راغستی ډیر تکالیف ور باندې راغلیو ډیر مشقتونه راغلی خدای الله دین پر خدای نو حضرت فاطمه یو ځل وی حضرت فاطمه رضی الله عنها یو ځل یو ویل هغه فرمایل صبت علی مصائب لو انها صبت علی الايام سرن لیالیا وی په موږ باندې دومره تکالیف راغلیو کچره دا تکالیف پوشپو باندې راغلی ونو پورزو به بدل کړي یا پورزو باندې راغلی ونو پشپو به بدل کړي د دین د وجه نه تکلیف راځي دین بنفرې دي وما ضعفوا او نو کمزوري شوی مما وهانو سستی نو کړه پاسه کې چې رسیدل کړو د پلار د الله کې وما ضعفوا او نو کمزوري په مقابل د دشمن کې ومستکانو او نو چې تابعداري کړو د دشمنو د دشمن تابعداري نه کولا او الله يحب الصابرين مینه کې د صبر نا کو سرا یو لسم قانون ذکر کړي وما كان قولهم نو وینا د دی قولهم نو وینا د دی الا ان قالوا مگر ویل به دی ربنا اعزم غربا اغفر لنا بخنو ک زمون د گناهونو و اسرافنا او زمونګه د زیتی په امرنا په کارستا کې وثبت اقدامنا او کلک قدمونه زمونګه وانصرنا علی القوم الكافرین او امدادو کا زمون په مقابله د قوم کافرو کې ګور مودې کې مجاهد لره سبق دی چې مجاهد جهاد لرزي نو پلار کې با غانې بجانې پلار کې بغړېږي نو صرف دا به چې الله زمونږه په کافرو باندې غلبه را لرا کې الله که شهیدان شو مغفرت او کې الله که گناهونه مو کړی هغه ته معاف کې فاتاهم الله پسور کول الله دې ثواب الدنیا ثواب د دنیا وحسن ثواب الاخره او خسته ثواب د آخرت چه ده خسته بدله د آخرت دا او الله يحب المحسنين من کید موحدین سرا تقریبا یولس قوانین دې پورې بیان شو دولسم دیار لسم ان شاء الله ان درس کې بیانو معنی ته کوشش